do it fast او د do it fast مطلب دا دی چې دا کار زر وکړه. فار ایگزامپل تاسو چاته یو کار ور وسپارئ، تاسو یو کار د چا په ذمه کوئ او بیا هغه کار ته ستاسو ضرورت وي، نو تاسو بالکل په دغه وخت کې هغه کس ته ویلی شئ do it fast. د کومې مطلب چې دی دا کار زر وکړه. تاسو دا هم ویلی شئ hurry up. د hurry up هم مطلب دا دی زر کوه، تادي کوه. this one د this one مطلب دا دی دا یو یا دغه یو. فار ایگزامپل تاسو یو دکان ته لاړ شئ، اول ته ستاسو یو څیز خوښ شي او تاسو دکاندار ته ووایئ چې ماله دغه څیز راواخله، نو په دغه وخت کې بالکل ستاسو نه دکاندار دا پوښتنه کولی شي چې which one. د which one مطلب دا دی کوم یو، نو بیا د دې په جواب کې تاسو ویلی شئ this one. this one مطلب دا دی دا یو. خو که چېرته ستاسو نه یو څیز لرې وي، یعنې تاسو دکاندار ته وایئ چې هاغه یو، نو د هاغه یو دپاره بیا this one نه استعمالیږي. د هاغه یو دپاره به بیا تاسو په انګلیش کې وایئ that one. که چېرته ستاسو په خوا کې یو څیز نږدې وي، نو بیا به تاسو بالکل ویلی شئ this one. خو که چېرته ستاسو په خوا کې یو څیز نږدې نه وي، ستاسو نه یو څیز لرې وي، نو بیا به تاسو وایئ that one. خو په یاد ساتئ چې دا ګوره په یو دکان کې نه. فار ایگزامپل تاسو یو دکان ته ورشئ او ستاسو یو څیز خوښ شي لا خوښ نه شي، نو صرف ګوره تاسو په دکان کې نشئ ویلی چې this one یا that one. دا تاسو په هر ځای کې ویلی شئ. د this one مطلب دا دی دا یو او د that one مطلب دا دی هاغه یو. take bath. د take bath مطلب دا دی ولامبه. که چېرته تاسو چاته په انګلیش کې ویل غواړئ چې ولامبه، نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي take bath یعنی ولامبه. go and take bath. د go and take bath مطلب دا دی چې لاړ شه او ولامبه. فار ایگزامپل تاسو چاته ویل غواړئ چې هله شا به لاړ شه ولامبه. go and take bath مطلب یې دا دی چې لاړ شه ولامبه. go and play cricket مطلب یې دا دی چې لاړ شه او کرکټ وکړه. فار ایگزامپل تاسو چاته ویل غواړئ چې لاړ شه او کرکټ وکړه، دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي go and play cricket. say سلام. د say سلام مطلب دا دی چې سلام وکړه. فار ایگزامپل ستاسو کره میلمانه راشي او ستاسو ماشوم راوځي، نو بیا بالکل په دغه وخت کې تاسو خپل ماشوم ته په انګلیش کې ویلی شئ say سلام یعنی سلام وکړه. یوازې میلمانه او ماشوم نه، د دې نه علاوه مطلب دا دی که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې سلام وکړه، نو د سلام کولو دپاره استعمالیږي. تاسو به بیا هغه ته وایئ say سلام. take a bite. د take a bite مطلب دا دی چې یو کپ وخوره. bite ویلی کېږي د روټۍ یو کپ ته، د روټۍ یو ټوکړې ته. موږ چې ورته لمړی وایو یا ورته څوک بل څه وایي. take a bite مطلب دا دی چې یو کپ وخوره یعنی یو لمړی واخله. take a sip. د take a sip مطلب دا دی چې یو ګوټ وڅکه، یعنی که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې یو ګوټ وڅکه مړه، فار ایگزامپل دا کولډ ډرینکس وي، اوبه وي یا دغسې د یو بل څیز د پیو نه تاسو ورته ویل غواړئ چې take a sip مطلب یې دا دی چې یو ګوټ وڅکه. put your books in the bag. د put your books in the bag مطلب دا دی چې کتابونه دې په بسته کې کېږده، یعنې د چوټۍ ټایم پوره شوی دی، لا د ریسس ټایم دی او کتابونه دې په بیگ کې کېږده. put your books in the bag مطلب یې دا دی چې کتابونه دې په بیگ کې کېږده. clean it. د clean it مطلب دا دی چې دا صفا کا. یو ټیبل وي، یو بل څیز وي، کارپیټ وي، تاسو چاته ویل غواړئ چې دا صفا کا، نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي clean it. خو که چېرته بیا تاسو چاته په انګلیش کې ویل غواړئ چې پوزه صفا کا، نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي clean your nose. بخښنه غواړمه خو د دې زده کول هم ضروري دي، یعنې دا موږ له هم په کار راتلی شي، د دې موږ ته هم ضرورت راتلی شي. never mind. د never mind مطلب دا دی چې هیڅ خبره نه ده. فار ایگزامپل تاسو له څوک نقصان درکړي، تاسو ته څوک نقصان ورسوي یا تاسو له څوک داسې غلطه شانې خبره وکړي، نو بیا ورته په دغه وخت کې بالکل که چېرته تاسو معاف کول غواړئ، نو تاسو ورته ویلی شئ never mind. repeat it. د repeat it مطلب دا دی چې دا خبره یو ځل بیا وکړه، یعنې دا څیز یو ځل بیا ووایه. repeat after me. د repeat after me مطلب دا دی چې
ما پسې وایه. فار ایگزامپل تاسو چاته یو څیز ښیئ ماشومانو ته 1 2 3 ښیئ ABC ورته ښیئ لا داسې بل څه چاته ښیئ او تاسو هغه ته وایئ چې ما پسې وایه نو د دې لپاره تاسو بالکل هغه ته په انګلیش کې ویلی شئ ریپیټ آفټر می. د ریپیټ آفټر می مطلب دا دی چې ما پسې وایه. ټرای اگین. د ټرای اگین مطلب دا دی چې بیا کوشش وکړه. ټرای اگین بیا کوشش وکړه. فار ایگزامپل یو څوک په یو ټیسټ کې په یو سیز کې په یو ټرایل کې لا په هر سیز کې فیل شي په یو پلین کې ناکام شي نو په دغه وخت کې تاسو هغه ته ویلی شئ ټرای اگین مطلب یې دا دی چې دوباره کوشش وکړه. گیټ اپ. د گیټ اپ مطلب دا دی راپاسه یعنی د کټ نه راپاسه او د ویک اپ مطلب دا دی راویښ شه یعنی د کټ نه راپاسېدلو ته ویلی کېږي گیټ اپ او د خوب نه بیدار کېدلو ته ویلی کېږي ویک اپ. لیټس پلی ا گیم. د لیټس پلی ا گیم مطلب دا دی چې راځئ چې یو لوبه وکړو یعنی فرض که تاسو ملګري را جمع شوي یئ او تاسو بس فری فارغ ناست یئ نو په دغه وخت کې بیا تاسو بالکل ویلی شئ لیټس پلی ا گیم. د لیټس پلی ا گیم مطلب دا دی چې راځئ چې لوبه وکړو. لیټس لرن انګلیش. لیټس لرن انګلیش مطلب دا دی چې راځئ چې انګلیش زده کړو. لیټس لرن انګلیش راځئ چې انګلیش زده کړو. ګران کتونکو په دې دواړو سینټینسز کې یعنی لیټس پلی ا گیم او لیټس لرن انګلیش په دې دواړو کې زموږ سره راغلی دی لیټس. اصل کې دا دی لیټ اس یا لیټس او د دې مطلب دا دی راځئ چې کله چې تاسو د یو نه سوای دوه درې څلوېښت پنځوس یا د دې نه هم سوای او تاسو ویل غواړئ چې راځئ چې لوبې وکړو راځئ چې روټۍ وخورو راځئ چې په چکر لاړ شو نو د راځئ چې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي لیټس یعنی راځئ چې. ډونټ موف. د ډونټ موف مطلب دا دی خوځه مه یعنی ډېر زیات خوځه مه. د دې دا هم مطلب دی چې حرکت مه کوه. ډونټ موف خوځه مه. گو اپ سټیرز. د گو اپ سټیرز مطلب دا دی چې بره وخیژه. فار ایگزامپل تاسو په کوټه باندې په چت باندې څه څیز ایښودوي او تاسو بیا ماشوم ته وایئ چې ورشه هغه څیز راوړه نو دې دپاره بیا تاسو بالکل ویلی شئ گو اپ سټیرز نو دې مطلب بیا دا دی چې بره وخیژه. خو که چېرته بیا په کوټه باندې په لنټر باندې په چت باندې ماشوم وي لا بل څوک وي او تاسو هغه ته وایئ چې ښکته راکوز شه شابه راکوز شه نو تاسو ورته په دې وخت کې بالکل ویلی شئ کم ډاون سټیرز. د بره ختلو دپاره استعمالیږي گو اپ سټیرز او د ښکته راکوزېدلو دپاره استعمالیږي کم ډاون سټیرز. سټینډ سټیل. د سټینډ سټیل مطلب دا دی سیده ودرېږه. سټینډ سټیل یعنی که چېرته تاسو چاته په انګلیش کې ویل غواړئ چې نیغ کړک سیده ودرېږه نو د دې دپاره تاسو بالکل استعمالولی شئ سټینډ سټیل. لوک هیر. د لوک هیر مطلب دا دی دې خوا وګوره یا دلته وګوره. لوک هیر دې خوا وګوره. لوک ایټ می. د لوک ایټ می مطلب دا دی ما ته وګوره. که چېرته تاسو چاته خبره کول غواړئ او تاسو هغه کس ته ویل غواړئ چې ما ته ګوره یا ما ته وګوره نو دې دپاره استعمالیږي لوک ایټ می. ټیک ایټ. د ټیک ایټ مطلب دا دی دا واخله. فار ایگزامپل تاسو چاته پیسې ورکوئ کتاب ورکوئ موبایل ورکوئ لا بیټ بل څه ورکوئ نو هغه ته تاسو بالکل ویلی شئ ټیک ایټ. د ټیک ایټ مطلب دا دی دا واخله. خو که چېرته تاسو ورته بیا ویل غواړئ چې نه دا ځان له مه اخله دا صرف ونیسه. هولډ ایټ. د هولډ ایټ مطلب دا دی چې دا ونیسه. د ټیک ایټ مطلب دا دی دا واخله او د هولډ ایټ مطلب دا دی دا ونیسه. خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې دا د یو منټ دپاره ونیسه. فار ایگزامپل تاسو چېرته ورځئ باتروم ته ورځئ لا د چا سره میلاویږئ لا بل چېرته ورځئ خو ستاسو سره په لاس کې یو څیز در سره او تاسو چاته ویل غواړئ چې دا د یو منټ دپاره ونیسه نو تاسو ته بالکل ویلی شئ یعنې دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي هولډ ایټ فار ا منټ. د هولډ ایټ فار ا منټ مطلب دا دی چې دا د یو منټ دپاره ونیسه. anything else. د anything else مطلب دا دی چې
نور څه پکار دی یا نور څه. فار ایگزامپل تاسو د چا نه سودا وکړئ، لا تاسو د چا سره په لاره کې ولاړې خبرې ورسره کوئ یا تاسو د چا نه سامانونه څیزونه واخلئ، نو په دغه وخت کې ستاسو نه هغه بالکل تپوس کولی شي anything else، آیا نور څه پکار دی. نو که چېرته ستاسو سره سامان پوره وي، تاسو ځان پوره کړی وي، نو بیا ورته د دې په جواب کې تاسو بالکل ویلی شئ nothing else. د nothing else مطلب دا دی چې نور څه هم نه، یعنی نور څه هم نه دی پکار. anything else نور څه، nothing else نور څه هم نه. do it by yourself. د do it by yourself مطلب دا دی چې دا کار پخپله وکړه، یعنی دا پخپله وکړه. write it by yourself دا پخپله ولیکه. فار ایگزامپل که زه ویم چې دا خط پخپله ولیکه، write it by yourself یعنی دا پخپله ولیکه. learn it by heart. د learn it by heart مطلب دا دی چې دا زبانی یاد کا، یعنی دا په یادو زده کړه. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې دا څیز په یادو یاد کړئ، یعنی زبانی زده کړه، نو بیا ورته تاسو بالکل د دې دپاره په انګلیش کې ویلی شئ learn it by heart. always speak the truth. د always speak the truth مطلب دا دی چې همیشه رښتیا وایه. I always speak the truth. زه همیشه رښتیا وایم. I always speak the truth مطلب دا دی چې زه همیشه رښتیا وایم. He always speaks the truth مطلب دا دی چې هغه همیشه رښتیا وایي. He always tells a lie مطلب دا دی چې هغه همیشه دروغ وایي. He always speaks the truth مطلب دا دی چې هغه همیشه رښتیا وایي. او د he always tells a lie مطلب دا دی چې هغه همیشه دروغ وایي. ګرانو کتونکو د رښتیا ویلو دپاره تاسو په انګلیش کې استعمالولی شئ speak، یعنی د رښتیا ویلو دپاره په انګلیش کې استعمالیږي speak، او د دروغ ویلو دپاره په انګلیش کې استعمالیږي tell. don't tell a lie مطلب دا دی چې دروغ مه وایه. فار ایگزامپل تاسو ته د یو خبرې آلریډي پته وي، تاسو ته د یو څیز آلریډي معلومات وي، او بیا تاسو ته یو بل کس دروغ وایي چې نه نه دا خو داسې نه شوی او دا بل شانې شوی، نو بیا په دغه وخت کې تاسو بالکل ویلی شئ don't tell a lie. د don't tell a lie مطلب دا دی چې دروغ مه وایه. be careful. د be careful مطلب دا دی چې خیال کوه. ستاسو یو ورور، یو مشر، یو بل څوک چېرته روان وي، لا څه خبرې کوي، خو تاسو هغه ته په پښتو کې ویل غواړئ چې خیال کوه، نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي be careful. خیال کوه یا احتیاط کوه. right now. د right now مطلب دا دی همداوس یا هم په دې سات، یعنی چېرته ستاسو په چا باندې قرضه وي او تاسو ته هغه وایي چې یو هفته پس به زه ستاسو پیسې واپس کړم. دا یو اګزامپل دی، او تاسو ورته ویل غواړئ چې نه زما پیسې به اوس په دې ساعت باندې واپس کړې، نو بالکل هم په دې ساعت یا همداوس د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي right now. do it right now. دا کار وکړه do it right now. دا په دې ساعت وکړه. فار ایگزامپل تاسو ته چا یو کار در سپارلی وي او هغه بیا تاسو ته وایي چې do it right now. دا په دې ساعت باندې وکړه، یعنی دا کار په دې ساعت باندې وکړه. complete it right now. د complete it right now مطلب دا دی چې همداوس دا مکمل کا. فار ایگزامپل هوم ورک وي، لا د کور بل څه کار وي، یو بل څه کار وي مثلا، او تاسو ته څوک وایي چې complete it right now، نو بیا دې مطلب دا دی چې همداوس دا مکمل کا. test it. د test it مطلب دا دی چې دا وسکه. فار ایگزامپل څوک پخلی کوي، څوک څه پخی او تاسو لا څه څیز درکړي چې دا وسکه، نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي test it، یعنی دا وسکه. what happened. د what happened مطلب دا دی چې څه چل وشو. فار ایگزامپل تاسو یو ځای ته ورشئ، خلکو یو ویمه شروع کړې وي، نو بیا په دغه وخت کې تاسو د هغو نه تپوس کولی شئ what happened. د کومې مطلب چې دی څه چل وشو. what happened to you. دا په تا څه چل وشو. what happened
to you دا پتا څه چلو شو. فار ایگزامپل ستاسو یو ملګری وي او هغه په دغه ټایم کې غلطیانې شروع کړي، لا دروغ شروع کړي، یو کار هغه ښه سم کولی شي خو هغه نه په هغه ټایم کې هغه کار روان شي، لکه مطلب ګډ وډ شي، نو بیا په دغه وخت کې تاسو بالکل هغه نه تپوس کولی شئ what happened to you، یعنی دا په تا څه چل وشو. gave me، د gave me مطلب دا دی چې مالا راکا یا ماته راکړه، خو دا به gave me نه وایي، دا به ډایرکټ وایي gave me، یعنی مالا راکا. gave me 10 rupees، gave me rupees، gave me your mobile وغیرہ وغیرہ. what's this یا what is this مطلب دا دی چې دا څه څیز دی. فار ایگزامپل ستاسو په لاس کې لا تاسو سره یو څیز در سره لا د بل چا سره یو څیز ور سره او تاسو هغه نه پیژنئ، نو تاسو ته په دغه ټایم کې بالکل پوښتنه کولی شئ، تپوس کولی شئ what is this یا what's this، او بیا ورته تاسو دا هم ویلی شئ show me. د show me مطلب دا دی ما ته راوښیه، show me ما ته وښیه، لا ما ته ښکاره کا. what's and your hands، د what is and your hand یا what's and your hand مطلب دا دی چې ستا په لاسونو کې څه دي، یعنی ستاسو چې په دې لاس کې دا در سره دي دا څه دي. که چېرته تاسو د hands نه ایس لرې کوئ، تاسو دا ووایئ what is and your hand، نو بیا صرف مطلب دا دی چې ستا په لاس کې څه دي. خو که چېرته تاسو ووایئ what is in your hands، نو بیا مطلب دا دی چې ستا په لاسونو کې څه دي. listen to me، د listen to me مطلب دا دی زما خبره واوره. listen to me، listen دا LISTEN، listen دا ویل کېږي خبرو ته یا خبرې ته، خو یو بل listen دی LESSON، listen هغه سبق ته ویل کېږي. کمی کې چې ډبل اس راغلی دی هغه سبق ته ویل کېږي، کمی کې چې یو اس راغلی دی یعنی LISTEN listen دغه خبرو ته ویل کېږي. listen to me زما خبره واوره. I know، د I know مطلب دا دی ما ته پته ده. فار ایگزامپل تاسو ته څوک یو خبره وکړي چې په هغه پلانکي ځای کې خدا چل شوی دی یا په هغه پلانکي سکول کې خدا چل شوی دی، لا داسې بل څه خبره درته وکړي او تاسو هغه ته وایئ چې ما ته پته ده، نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي I know. خو که چېرته څوک د پاسټ په باره کې د تیر شوي وخت په باره کې خبره کوي، نو تاسو ته بیا داسې نشئ ویلی چې ما ته پته ده، تاسو به ورته بیا وایئ I knew. د I knew مطلب دا دی ما ته پته وه. I know د present sentence دی، simple present tense یعنی ما ته پته ده، او د I knew او I knew د simple past tense sentence دی او مطلب دا دی چې ما ته پته وه. I already know مطلب دا دی چې ما ته د مخکې نه پته ده. already مطلب دا دی د already معنی ده د مخکې نه. I already know ما ته د مخکې نه پته ده. خو که چېرته تاسو ووایئ I already knew، نو بیا مطلب دا دی چې ما ته د مخکې نه پته وه. do you know آیا تا ته پته شته؟ فار ایگزامپل تاسو یو نوی خبر اورېدلی وي، د یو نوي څیز په باره کې تاسو ته پته لګېدلی وي او تاسو د خپل ملګري نه لا د بل چا نه تپوس کوئ چې do you know آیا تا ته پته شته، نو که هغه ته چېرته پته وي نو بیا به تاسو ته ووایي I know، کومه چې مونږ مخکې زده که. خو که چېرته هغه ته پته نه وي نو بیا به تاسو ته په جواب کې وایي I don't know یا I do not know، مطلب دا دی چې ما ته پته نشته. او که چېرته هغه وایي چې ما ته لا څه کې چې هیڅ چا ته هم پته نشته، نو بیا هغه دا هم ویلی شي no one knows. د no one knows مطلب دا دی چې چا ته هم پته نشته. I don't know ما ته پته نشته. no one knows چا ته هم پته نشته. خو که چېرته ووایي چې no one knew، نو بیا مطلب دا دی چې چا ته هم پته نه وه. no problem، د no problem مطلب دا دی هیڅ خبره نه ده. no problem. stand up، د stand up مطلب دا دی پاسه ودرېږه، یعنی حاله شابه پاسه ودرېږه. sit down، د sit down مطلب دا دی لاندې کښېنه یا ښکته کښېنه. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې پاسه ودرېږه نو بیا به ورته په انګلیش کې وایي stand up. خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې ښکته
کېنه. نو بیا به په انګلیش کې وایي sit down. eat at. د eat at مطلب دا دی دا وخوره. فار ایگزامپل تاسو سره یو ښه مزیدار څیز در سره وي او تاسو چاته ویل غواړئ چې دا وخوره، لا تاسو یو مریض ته ویل غواړئ چې دا څیز وخوره، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي eat at، یعنی دا وخوره. خو که چېرته بیا تاسو چاته ویل غواړئ چې دا وڅکه، یعنی ستاسو سره اوبه در سره وي، لا بل څیز در سره وي او تاسو چاته ویل غواړئ چې دا وڅکه، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي drink at. د drink at مطلب دا دی چې دا وڅکه. خو ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ چې مونږ چې کله په پښتو کې خبرې کوو نو مونږ د چای څښلو دپاره هم سکل استعمالو، مونږ د کولډ ډرینکس، میډیسن، د دې هر څه دپاره سکل استعمالو. خو په انګلیش کې د اوبو څښلو دپاره ډرینک استعمالیږي، د چای څښلو دپاره ټیک استعمالیږي، دغسې د پایو څښلو دپاره او د میډیسن د دې دپاره ټیک استعمالیږي، نو دې ته به پکې خیال کوئ. خو د ډرینک ایټ مطلب دا دی چې دا وڅکه. why don't you stand up مطلب دا دی چې ته ولې نه ودرېږي. why do not یا why don't you stand up ته ولې نه ودرېږي. why don't you eat ته ولې نه خورې. یو میلمه در کره راغلی وي، لا یو بل چا ته تاسو وایئ چې why don't you eat ته ولې نه خورې، اخر څه مسله ده. why don't you drink ته ولې نه څښې. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې ته ولې نه خورې نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي why don't you eat. خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې ته ولې نه څښې نو بیا دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي why do not you drink یا why don't you drink. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې څه نور هم داسې اسینشل، داسې ضروري سینټینسز زده کړو کومه چې ستاسو په روزمره زندګۍ کې پکارېږي. why don't you go there. د why don't you go there مطلب دا دی چې ته هلته ولې نه ځې. فار ایگزامپل یو کس وي هغه د خپلو رشته دارانو کره نه ځي، یا یو کس وي هغه بل چېرته نه ځي، مدرسې ته نه ځي، چېرته نه ځي، نو په دغه وخت کې تاسو بالکل پوښتنه کولی شئ why don't you go there مطلب دا دی چې ته هلته ولې نه ځې. why don't you learn English. د why don't you learn English مطلب دا دی چې ته انګلیش ولې نه زده کې، ځکه چې انګلیش خو انټرنیشنل لینګویج دی، انګلیش خو انټرنیشنل زبان دی. په موجوده دور کې د انګلیش ډیر زیات ضرورت وي. که چېرته څوک د دنیا سره ځان یو شان بوتلل غواړي نو بیا هغه ته انګلیش زده کول انتهایی ضروري پکار دي. نو بالکل که چېرته څوک انګلیش نه زده کوي نو تاسو د هغه نه دا پوښتنه کولی شئ چې why don't you learn English. ته انګلیش ولې نه زده کوې. learn English. انګلیش زده که. فار ایگزامپل تاسو یو خپل ملګري ته، خپل ورور ته، خپل ماشوم ته، لا بل چاته ویل غواړئ چې انګلیش زده که نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي learn English. write this. د write this مطلب دا دی دا ولیکه، یعنی write this دا ولیکه. walk slowly. د walk slowly مطلب دا دی چې په مزه ځه یا په کلاره کلاره ځه. ګرانو کتونکو دا خو نه والک دی WALK والک، په دې کې ال سایلنٹ دی او نه دا واک دی. د دې صحیح پرونانسیشن دی walk او بیا slowly یعنی walk slowly مطلب دا دی چې په مزه مزه په کلاره باندې ځه. speak loudly. د speak loudly مطلب دا دی چې لږ په تیزه وایه، یعنی لږ په تیزه خبرې کوه، زه نه اورم. speak loudly لږ په تیزه وایه. keep quiet. د keep quiet مطلب دا دی خاموش شه یا چپ شه. فار ایگزامپل تاسو په یو ځای کې ناست یئ او ستاسو یو جونیئر، ستاسو یو کشر، تاسو کې یو نافو یې او هغه ډېر زیات خبرې کوي نو بیا په دغه وخت کې تاسو هغه ته ویلی شئ keep quiet یعنی خوله بند که یا چپ شه. یوازې دا نه، بس مطلب دا دی چې د keep quiet معنی ده چپ شه. come in. د come in یا come in مطلب دا دی دننه راځه. لکه څنګه چې به تاسو په سکول کې د استاد نه تپوس کاو may I come in زه دننه درتلی شم، یا may I come in sir
نو هغه به بیا تاسو ته ویل کم ان یعنی دننه راځه. ګیټ ریډي، د ګیټ ریډي مطلب دا دی چې تیار شه. یو چا ته ویل غواړی چې جنگ ته تیار شه، لا بال وهلو ته تیار شه، ایگزیم ته تیار شه، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ګیټ ریډي. خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې جاړه مه مړه دا تاسو شروع کړي دي، نو دې لپاره بیا تاسو بالکل هغه ته ویلی شئ په انګلیش کې ډونټ کرای. د ډونټ کرای مطلب دا دی چې جاړه مه، ډونټ کرای. خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې چغې مه وهه، یعنې دا دنیا دې په سر راغستې ده او چغې مه وهه، نو دې لپاره بیا تاسو هغه ته ویلی شئ ډونټ شاوټ. د ډونټ شاوټ مطلب دا دی چغې مه وهه. go and study مطلب دا دی چې ورشه او سټډي وکړه، یعنې ورشه مطالعه وکړه. go and study لاړ شه یا ورشه او سټډي وکړه، مطالعه وکړه. have patience د have patience مطلب دا دی چې صبر وکړه. دا به تاسو have نه وایئ، د دې په اخره کې به د f شانې اواز پیدا کوئ او دا به وایئ have، او پوره سنټنس دا شو have patience مطلب دا دی چې صبر وکړه. shut off او مطلب دا دی چې خوله بند کا یا چپ شه. shut off دا خبره به تاسو د بلها خلکو نه بلها کرته اورېدلې وي، هغوی وایي shut off مطلب دا دی چې خوله بند کا. believe me د believe me مطلب دا دی چې په ما یقین وکړه. فار ایگزامپل تاسو ته څوک یو خبره کوي او تاسو په هغه باندې یقین نه وي، نو هغه تاسو ته بالکل په انګلیش کې ویلی شئ believe me یعنی په ما یقین وکړه. یا تاسو چاته ویل غواړئ چې په ما یقین وکړه، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي believe me. I don't believe you زه په تا باندې یقین نه کوم. I don't یا I do not believe you یعنی زه په تا باندې یقین نه کوم. write it down د write it down مطلب دا دی چې دا لاندې ولیږه یا دا ولیږه. write it down دا ولیږه. don't fight د don't fight مطلب دا دی چې جنګونه مه کوه. فار ایگزامپل ستاسو یو ملګری وي، ستاسو یو کلاسمیټ دوست وي او هغه بیخي جنګجو وي، نو بیا ورته تاسو په دغه وخت کې بالکل ویلی شئ don't fight یعنی جنګونه مه کوه. don't jumps د don't jumps مطلب دا دی چې ټوپونه مه وهه. یو کس وي او بس ټوپونه وایي اوچتېږي او راغړېږي، نو بیا ورته په دغه وخت کې تاسو بالکل ویلی شئ چې don't jumps یعنی ټوپونه مه وهه. you will fall down د you will fall down مطلب دا دی چې ته به ښکته راوغورځېږي یا ته به ښکته راپرېوځې. you will fall down یعنی ته به ښکته راوغورځېږي. move aside د move aside مطلب دا دی چې یو طرف ته شه یعنی یو سایډ ته شه. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې لږ یو طرف ته شه، لږ یو ډډې ته شه، نو بیا تاسو بالکل په انګلیش کې ویلی شئ move aside. خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې move a bit د move a bit مطلب دا دی چې لږ حرکت وکړه، لږ وخوځه. فار ایگزامپل تاسو په ګاډۍ کې ناستې او سیټ تنګ وي، لا دغسې بل ځای کې، خو تاسو یو چا ته ویل غواړئ چې لږ شانې وخوځه یعنی لږ حرکت وکړه، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي move a bit. please understand د please understand مطلب دا دی چې مهرباني وکړه او پوه شه. زه تا ته خبره کوم، زما درته د زړه څخه شو او ته نه پوهېږي. please understand مطلب دا دی چې مهرباني وکړه او پوه شه. don't forget د don't forget مطلب دا دی چې درنه هیر نشي یا مه یې هیر کوه. فار ایگزامپل یو تاسو یو څوک بازار ته لګئ، لایبل چېرته لګئ او تاسو هغه ته یو څیز ووایئ او تاسو هغه ته بیا دا هم ویلی شئ چې don't forget د don't forget مطلب دا دی چې درنه هیر نشي یا یې مه هیر کوه. او هغه بیا د بازار نه راشي یا د یو ځای نه راشي او تاسو ته تپوس وکړي چې څنګه چل دی څیز دې راوړ، او هغه تاسو ته ووایي چې I forgot د I forgot مطلب دا دی چې ما هیر کو یا زمانه هیر شو. I forgot د past indefinite sentence دی یعنی د تیر شوي وخت سنټنس دی، او I forget د present indefinite
سنټنس دی. ډونټ بی شی. د ډونټ بی شی مطلب دا دی مه شرمېږه. ډونټ بی شی یعنی شرمېږه مه. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې ته مه شرمېږه نو بیا ورته بالکل ویلی شئ ډونټ بی شی یعنی شرمېږه مه. سیټ د ټیبل. د سیټ د ټیبل مطلب دا دی چې ټیبل تیار کا یعنی میز تیار کا. خو داسې تیارېدل نه چې بس جوړی کا. د سیټ د ټیبل مطلب دا دی چې په ټیبل باندې خوراکونه هر څه برابر کېده. ویری ګوډ. د ویری ګوډ مطلب دا دی ډېر ښه. فار ایگزامپل څوک یو ښه کار وکړي نو په دغه وخت کې تاسو بالکل ویلی شئ چې ویری ګوډ یعنی ډېر ښه. تاسو ورته دا هم ویلی شئ ویل ډن. د ویل ډن هم مطلب دا دی شاباش یعنی ویل ډن. گو ټو بیډ. د گو ټو بیډ مطلب دا دی چې ورشه اوده شه یعنی گو ټو بیډ ورشه اوده شه. میک مای بیډ. د میک مای بیډ مطلب دا دی چې زما کټ جوړ کا. بیډ ویلی کېږي اوده کېدلو ته او بیډ ویلی کېږي کټ ته هم. میک مای بیډ زما کټ جوړ کا. ټیل می. د ټیل می مطلب دا دی ما ته ووایه یعنی داسې څه کار شوی دی چې تی چاته نه وی. ټیل می ما ته ووایه. وای ډونټ یو ټیل می. ته ما ته ولې نه وی. وای ډو ناټ یا وای ډونټ یو ټیل می. ته ما ته ولې نه وی. پوټ دیم ان کریکټلی. د پوټ دیم ان کریکټلی مطلب دا دی چې دا سامانونه دا څیزونه سم کېده. فار ایگزامپل په ګاډۍ کې څیزونه ایښودل وي، په المارۍ کې څیزونه ایښودل وي، لا په بل څه کې څیزونه ایښودل وي، خو صرف تاسو چاته ویل غواړئ چې دا څیزونه سم کېده نو تاسو د دې لپاره بالکل په انګلیش کې ویلی شئ put them incorrectly. this is easy. د this is easy مطلب دا دی چې دا آسان دی. فرض که یو کار دی، یو څیز دی، یو خبره ده او تاسو چاته ویل غواړئ چې یاره دا خو ګرانه ده، دا خبره ګرانه ده، دا کار ګران دی. it's difficult. نو هغه تاسو ته بالکل په جواب کې ویلی شي چې no this is easy. مطلب یې دا دی چې دا آسان دی. now you try. د now you try مطلب دا دی چې اوس ته کوشش وکړه. فار ایگزامپل تاسو په یو خبره کې کامیاب شئ، لا ناکام شئ، خو تاسو یو څیز ټرای کوئ او تاسو بیا خپل ملګري ته، خپل ورور ته، بل چاته ویل غواړئ چې اوس ته کوشش وکړه نو تاسو ته بالکل په انګلیش کې ویلی شئ now you try یعنی اوس ته کوشش وکړه. now it's your turn. د now it's your turn مطلب دا دی چې اوس ستا نمبر دی. TRUN turn او د دې مطلب دی نمبر. now it's your turn مطلب دا دی چې اوس ستا نمبر دی یعنی ما خپل نمبر ختم کو اوس ستا نمبر دی. now it is my turn. د now it is my turn بیا مطلب دا دی چې اوس زما نمبر دی. now it's your turn اوس ستا نمبر دی. now it's my turn مطلب دا دی چې اوس زما نمبر دی. now it's his turn یا د now it is his turn مطلب دا دی چې اوس د هغه نمبر دی. go back. د go back مطلب دا دی چې بیرته لاړ شه یعنی تاسو خپل ماشوم ته ویل غواړئ چې هله شابه بیرته کور ته ځان ورسوه نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي go back یعنی واپس لاړ شه. go back to your country. د go back to your country مطلب دا دی چې خپل ملک ته لاړ شه، خپل وطن ته لاړ شه. go back to your home. خپل کور ته لاړ شه. I said go back مطلب دا دی چې ما ته وویل چې واپس لاړ شه. I said go back ما ته وویل چې واپس لاړ شه. go back at once. د go back at once مطلب دا دی چې هم په دې سات یعنی شابه زر کوه لاړ شه، هله زر لاړ شه. go back at once زر واپس لاړ شه. you are very good. د you are very good مطلب دا دی چې یاره ته ګورې ډېر ښه یې. you are very good مطلب دا دی چې ته ډېر ښه یې. you are very good person. ته ډېر ښه سړی. تاسو یو څوک ښه وکړي نو په دغه وخت کې ورته تاسو بالکل ویلی شئ you are very good person. ته ډېر ښه سړی یې. you are very good boy. ته ډېر ښه
الکی. یو آر ویری ګوډ بوای مطلب دا دی چې ته ډېر ښه الکی. مای هینډز آر ډرټي. تاسو ته څوک وایي چې راځه روټۍ وخوره، راځه چای وڅښه، راځه دا کار وکړه، راځه هغه کار وکړه، او تاسو لاس ګنده وي، نو بیا تاسو بالکل په دغه وخت کې ویلی شئ مای هینډز آر ډرټي. یا د مای هینډز آر ډرټي مطلب دا دی چې زما لاسونه ګنده دي. خو که چېرته تاسو ووایئ چې مای هینډ از ډرټي، نو بیا مطلب دا دی چې زما لاس ښه دی. آی ایم thirsty. د I am thirsty مطلب دا دی چې زه تږی یم. I am thirsty یعنی زه تږی یم. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو وږي یئ، یعنی تاسو وایئ چې زه وږی یم، نو آیا تاسو ته پته شته چې تاسو به بیا د دې لپاره څه استعمالوئ؟ ګرانو کتونکو د دې لپاره بیا استعمالیږي I am hungry یعنی زه وږی یم. I am thirsty and hungry. زه وږی او تږی یم. I am angry. angry بیا ویلی کېږي غوسه ته، یعنی که چېرته تاسو ته څوک ووایي چې I am angry، نو بیا مطلب دا دی چې زه په غوسه یم. I am angry with you مطلب دا دی چې زه ستا نه خفه یم. که چېرته تاسو چاته په انګلیش کې ویل غواړئ چې زه تا نه خفه یم، نو بیا ورته بالکل تاسو ویلی شئ I am angry with you. زه ستا نه خفه یم. خو ګرانو کتونکو اوس به ستاسو په ذهن کې دا ډاوټ راغلی وي، دا شک به راغلی وي، دا کنفیوژن به راغلی وي چې دلته مونږه angry د غوسې دپاره هم استعمال کړه او دلته مونږ angry د خفګان دپاره هم استعمال کړه. نو به یاد ساتئ angry د غوسې دپاره هم استعمالیږي او د خفګان دپاره هم استعمالیږي، ځکه چې کله یو سړی غوسه وي نو هغه به آلریډي خفه یې که نه، چا به خفه کړی وي، هسې خو نه غوسه کېږي. نو I am angry with you مطلب دا چې زه تا نه خفه یم. don't tell a lie. don't tell a lie مطلب دا دی چې دروغ مه وایه. don't یا do not tell a lie. what did you eat. what did you eat مطلب دا دی چې تا څه وخوړل. don't eat it again. د don't eat it again یا do not eat it again مطلب دا دی چې دا څیز دوباره ونه خورئ یا دا څیز دوباره مه خوره. don't be lazy. د don't be lazy مطلب دا دی چې ناراسته کېږه ما. فار ایگزامپل تاسو سره یو څوک چېرته روان وي او هغه سم ستړی شوی وي، لا هسې د ناراستۍ خبرې کوي، نو تاسو ته بالکل په دغه وخت کې ویلی شئ چې don't be lazy یعنی ناراسته کېږه ما. why are you silent. why are you silent مطلب دا دی چې ته ولې چپې، یعنی ته خاموش ولې یې. چېرته فار ایگزامپل تاسو سره یو څوک په لاره روان وي، یو څوک درسره په ګاډي کې روان وي، بل چېرته درسره روان وي او هغه بالکل خبرې نه کوي، ځان یې چاړه کړی وي، نو په دغه ټایم کې تاسو بالکل د هغه نه تپوس کولی شئ why are you silent یعنی ته ولې چپې. say something. د say something مطلب دا دی چې څه ووایه. نو په دغه وخت کې که چېرته بیا هم هغه چاړه وي، چوپ وي، څه نه وایي، نو بیا دې تاسو دا تپوس کولی شئ why are you not answering یا why aren't you answering مطلب دا دی چې ته جواب ولې نه راکې، هم خاموش یې، هم څه نه وې او نه ماله جواب راکې. are you sick آیا ته بیمار یې. که چېرته تاسو چا نه دا تپوس کول غواړئ چې آیا ته بیمار یې، نو دې لپاره بالکل په انګلیش کې استعمالیږي are you sick مطلب دا دی چې آیا ته بیمار یې. how did you get hurt. د how did you get hurt مطلب دا دی چې ته ولې زخمی شوې یا ته څنګه زخمی شوې. don't drink cold water. د don't drink cold water مطلب دا دی چې یخې اوبه مه څښه. فار ایگزامپل تاسو مریض ډاکټر له بوځئ، لا د یو چا زکام وي، نو بالکل تاسو هغه ته ویلی شئ don't drink cold water. د don't drink cold water مطلب دا دی چې یخې اوبه مه څښه. don't eat ice cream. د don't eat ice cream مطلب دا دی چې آیس کریم مه خوره، یعنی د آیس کریمو نه پرهیز وکړه، آیس کریم مه خوره. hold my hands. د hold my hands مطلب دا دی چې زما لاسونه ونیسه. یعنی فرض که تاسو په یو مشکل ځای کې، په یو ګران ځای کې روان یئ او تاسو سره یو بل څوک وي یا تاسو د چا څه یئ، نو بالکل په دغه ټایم کې تاسو هم چاته ویلی شئ، تاسو ته هم څوک ویلی شي چې hold my hands یعنی زما لاسونه
ونیسه. که چېرته تاسو ته څوک ووایي چې یا تاسو چېرته چاته وغواړئ چې زما لاس ونیسه، نو بیا به تاسو هولډ مای هینډز نه وایئ، بیا به تاسو وایئ هولډ مای هینډ، یعنې د هینډز نه به اس کټ کوئ. هولډ مای هینډز، زما لاسونه ونیسه. ډونټ پلی آوټساید، د ډونټ پلی آوټساید مطلب دا دی چې بهر لوبې مه کوه، یعنې بهر لوبو ته مه وځه. او په اخره کې ګرانو کتونکو ډونټ فارګیټ ټو سبسکرایب اور چینل، مطلب دا دی چې زمونږ چینل په سبسکرایب کولو کې مه هیر کوئ، یعنې دا خبره د نه هیر نشي چې تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. ډونټ فارګیټ ټو لایک دیس ویډیو، دا خبره د نه هیر نشي چې دا ویډیو لایک کړئ. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. که چېرته واقع تاسو د دې ویډیو نه زده کړه کړې وي نو بالکل ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ، ځکه چې زه ډېر زیات ستړی شوم، بیخي دا زړه مې خولې ته را رسېدلی دی. او که چېرته تاسو غواړئ چې انګلیش په پښتو کې په خپله مورنۍ ژبه کې صرف او صرف هم په 2 میاشتو کې زده کړئ، نو بیا په 2 میاشتو کې د انګلیش زده کولو لپاره هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.